پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې درې کسان داسې دي چې دعا وکړي الله رب العزت قطعا نه ردوي. په هغو کې یو د بابا بددعا ده. د بابا بددعا کله چې بابا و خپل اولاد ته بددعا وکړي بس خالي ورته ګوري عزیزان، که ملا و که پیر و که تبلیغي و که مجاهد و که حاجي و خالي ورته ګوري. بس نور نو بیا دا مه وایي چې دا کامیابه شخص دی. کم چاته خدا مکه بابا بددعا وکړه د الله رسول فرمایي نشي کېدلی. شیخ صاحب فرمایي رحمه الله یو حدیث را نقل کړی دی شیخ زکریا صاحب، هغه وایي د اسمان دروازې دو خبرو ته خلاصیږي. یو سړی کله لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دا ډایرکټ عرش ته رسیږي، تر ټولو اسمانو تیریږي عرش ته رسیږي. او یو چې سړی بابا و خپل اولاد ته بددعا وکړي ډایرکټ عرش ته رسیږي. خدای دې وکړي بابا ایرویني دی، چرسي دی، شرابي دی، او زوی ملا دی، آغا دی، پیر دی، سید دی، تبلیغي دی، هر شی چې دی. علما فرمایي وایي د مور به خدمت ډیر کوي، د بابا به ادب و احترام ډیر کوي. بابا د خدمت وږی نه دی، مور خو نو د خدمت دی چې یا لور په غاړه کښې وتلې، یا لمسی، یا مې یو ځای بوځه، یا مې راوله، یا پلانی شی راله راوړه پلانی. پلار خو دا نه، پلار په خپله مطلب اختیارمند دی. د مور به خدمت ډیر کوي، د بابا به ادب و احترام ډیر کوي. ولې هغه د مور پر مخ خلک سګریټ هم کوي، نسوار هم کوي، بیړۍ هم کوي، څه د پلار پر مخ یې نه کوي. ولې؟ خبره دا ده چې د پلار به ادب و احترام ډیر کوو، د مورکۍ به خدمت ډیر کوو. د الله رسول ته وفرمایلې داسې وکړه ستې په علاقه کې خو به داسې یې چې چیرې اوبه نه وي. ولو خود سره معلوم دي، ډېر کورونه را معلوم دي اوبه نه لري. د الله رسول ته وفرمیل ورسه هلته ګوډۍ راواخله، د هغه رقم مطلب هغه ژۍ راواخله، پلانی پلانی د هغه وخت چې هر شی و دا د اوبو ډکه هغو لرې وروړه چې هغه اوبه ځینې څښي. د الله رسول ورته وفرمایلې د دې ګوډې د پټاوېدو، د ختمېدو، د زړېدو مطلب دا بله رسېدلی نه وي، و زړېدو ته یا پټاوېدو ته الله به تا ته جنت درکړي. دا اوبه چې تا چیرې وې وړې الله پاک به پر دې باندې و تا ته جنت چې دی هغه درکړي.